بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، جنگ چرته ورسېدو، ناستې چرته ورسېدو، آیا دا مذاکرات ولې نه کامیابیږي؟ په دغه ټولو خبرو اترو کې څه داسې منځ کې شخړې دي چې هغه نه کمپلیټ کیږي. په دې ټول سره باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره سینیر صحافي او تجزیه‌کار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب یو ځل پروګرام کې تاسو ته بیا هرکلی وایو. ډېره مننه شاجي، ستاسو ډېره مهمه موضوع ده. تھینک یو. ټکر صاحب، په هر پروګرام کې مونږ خبرې کوو او مزید بم کوو، ناستیم کیږي، زینم ټاکلې کیږي، مذاکرات کامیابیږي نه، چې دا څه وجوهات دي؟ مونږ خو په تمه وو شاجي، جی قطر نه چې کوم خبرونه راغلي وو د سیز فایر، نو ډېر خوشایند وو. بیا مونږ خوشحاله وو چې دواړه ګاونډي هیوادونه دي، پاکستان او افغانستان، او د دې ولسونه او په استانبول کې دغه ټاکس، دغه نشست، دغه مذاکرات، خدای شته زموږ دا هیله وي چې دوی به په 15 اکتوبر کښېني، نو بس په یو څو ګنټو کې به انشاءالله العزیز چې دوی یو ځای ته ورسي، یو خبره او هغه مسله به حل شي. که څه غوښتنې وي یو بل سره به شریکې کړي. خو تاسو یقین وکړئ چې په 15 اکتوبر په ګنټو، یعنې خواوشا 9-10 ګنټې د پاکستان او افغانستان د وفود ترمنځ مذاکرات وشو، خبرې وشوې، خو دوی څه نتیجې ته ونه رسېدل. څه خبرې داسې وې، اختلافات، تحفظات، چې نو بیا دوی په دویمه ورځ کېناستل په 26 اکتوبر، او په 26 اکتوبر دغه سلسله لا وغځېده. ځینې راپورونه دا وایي سرچینې چې 18 ګنټې د دوی مذاکرات شوي دي مسلسل، د پاکستان او افغانستان د ډیلیګیشنز د وفود. خو بیا څه اختلافات وو، نو بیا په 3 ورځ یعنې 13 ورځ یعنې په 20 اکتوبر دوی بیا کېناستل، او ویل کېږي چې د شپې د 2 بجو پورې دوی لګیا وو او خبرې ټکر صاحب، ناستې کیږي، تاسو ویل په ګنټو 18 ګنټې، بیا در شپې در 2 بجو پورې، خو څه حل نه راوځي. په دې نه پوهېږو چې حل ولې نه راوځي. نو په دې خبره کوو چې بیا په 3مه شپه لکه دوی وی چې 3 ورځې به خامخا مذاکرات کوو، په دې کې به څه حل راوځي، نو هغه مو نه شو. په دې دوران کې 3 ځله داسې شوي دي چې راپورونه دا وایي ځینې سرچینې چې دا دواړه وفود یو داسې ځای ته رسېدلي دي چې ښه اړخونه پکې دا راغلي چې دوی په یو هوکړه، په یو معاهده، په یو پکټ رضا شوي دي چې بس په دې لاسلیک کوو. خو بیا سرچینې دا وایي چې کوم افغان وفد ورغلی دی، نو هغوی سره به رابطه وشوه کابل سره یا کندهار سره، او هغوی به وروسته شو. لکه یو سرچینه دا هم وایي چې یو ځله دوی بیخي یو ځای ته ورسېدل او باقاعده په یو بل غږونه وکړل د پاکستان لخوا چې بس دا زموږ معاهده د لاسلیک ته، دا خبرې تاسو ومنئ، دا موږ منو. دوی به ټیک ده. دا په 3 ورځ، په اخیری ورځ، په وروستۍ کې، او بیا ناڅاپه هغوی بار ووتل، راغلل او ویې ویل چې یاره موږ دا نه منو. نو هلته ټول خلک حیران شو چې دا لا څه وشو. بهر وتو کې چا سره سلا کو لکه څنګه؟ بالکل سلا وشوه. هغې کې ویل کېږي مبینه توګه چې د دوی ټیلیفون وشو کابل ته، او بس هغوی ورله اجازت نه دی ورکړی، نو د هغې له وجې هغه پروسس وځنډېد. بیا پکې دا هم یو وخت راغی چې دوی وی چې بس مذاکرات په ځای پرېږدی، ځکه چې د یو بل یې نه منل. خو بیا قطر او ترکي، چې ترکي اوس پکې کوربه دی، قطر نگران دی، نو دوی بیا کېنول، دواړه فریق، دواړه ډلې چې نه اوس راغلي یې 3 ورځې تاسو سر وخوړو، دومره مطلب چې لویه معامله ده، څه ناڅه پکار ده. نو نن هم په 28 اکتوبر ما او تاسو دواړه لګیا یو شاجي، نو نن هم لګیا دي دوی سر سوکر وباسي، خو اوسه پورې چې کوم خبرونه راځي نو هغه خوشایند نه دي. ټکر صاحب، چې په 3-4 ورځو کې په ناستو کې څه حل رونه وتو، آیا نن شپه کې به څه حل راوځي؟ نو کوشش خو روان دی، ترکی او قطر دواړه کوشش کوي، نور ملکونه داسې لګیا دي چې دوی یو ځای ته ورسي، یو معاهده د دوی ترمنځ وشي، یو لوظنامه وشي. خو چې کوم خبرونه راځي، لکه تاسو د پاکستان سرچینې وګورئ، بیا اخبارونه وګورئ، نو په هغې کې چې کوم خبرونه دي نو هغه خوشایند نه دي، په هغې کې موږ ته څه د امید د خیر خبر پکې نشته. بیا طلوع نیوز تاسو وګورئ چې لکه د افغانستان هغې چې کوم د طالبان رژیم هلته خبر دی، نو هغوی وایي که پاکستان څه عملیات وکړو نو دا ځل به بالمثل جواب ورکو، لکه ټیک ټاک، او لکه مطلب خبره دې ځای ته رسېدلې ده. مطلب د ناستې کې د ښه خبرې په ځای مطلب جنگ طرف ته پیغامات زیات ورکوي. بالکل. اوس دا ولې دا ویره ولې ظاهرېږي، او دا خطره ولې ده، او دا احتمال ولې دی، امکان ولې دی چې د پاکستان کمې غوښتنې دي، نو دوی ورته وایي چې تاسو سره کمې دغلته ډلې دي، که هغه کلدم تنظیمونه دي، ترهګرې ډلې دي،
نو تاسو به دوی خلاف ټیک ټاک کاروایی کوئ او تاسو به دا یقیني کوئ چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمال نشي. په دغه مذاکرات کې هم ورته دوی وایي چې دا تاسو په تحریري توګه ومنئ، هغوی ترې وروسته شو چې موږ دا نه منو. مطلب دا دی چې یا پې د هغوی وس نه رسي یا تیار نه دي چې هر څه ټکر خو صاحب دا ډېر بلاک تاسو دغه خبره کوئ آیا دغه تنظیم باندې دی عملي کاروایی کوي نه که یا زړه غواړي نه چې موږ پې وکړو؟ دا ستاسو پوښتنه ډېره مهمه ده. ځینې خلک دا وایي چې چونکې د هغوی یو بل سره مماثلتونه ډېر دي نو کاروایی کول نه غواړي. ځینې بیا دا وایي چې د هغوی پې وس نه رسي. ځینې بیا دا غواړي چې طالبان رژیم سره دا یره ده چې که موږ د ټي ټي پي خلاف کاروایی کوو نو دا خو 10,000 یا 12,000 یا هر څومره خلک چې دي که دوی لاړ شي او د داعش سره میلو شي او زموږ خلاف کاروایی وکړي نو دا به طالبان رژیم دا وایي چې کوم عبوري حکومت دی چې دا موږ دپاره خطره شي. مطلب دی به پې وزبر شي زیات دي پې. بالکل. نو د لیت لال نه کار اخلي لکه دغې ته تیار نه دي. خو له بده مرغه په دې ټول پروسس کې چې دا د مذاکرات د امن دپاره کېدل نو هغه څیزه هغه امکانات موږ ته اوس ډېر په کمېدو ښکاري او خدای مکه چون کې د جنگ حالات ډېر زیات اوس قوي کېږي ځکه چې پاکستان ژمن دی دې ته چې که دا وار د افغانستان خوره استعمالیږي، دراندازي کېږي، څه ډلې راځي په پاکستان کې کاروایی کوي، برید کوي، حمله کوي، نو موږ به بیا زو د دوی چې کم پټنځایونه دي، هایډ آوټس دي، ټھکانې دي، به موږ ټارګټ کوو. بیا د هغې په جواب کې دغه د طلوع نیوز خبره ده چې بیا هلته افغان عبوري دولت دا وایي که پاکستان دا ځل ځای څه چلو کړو نو دوی ته به ټیک ټاک جواب ورکول کېږي. نو خدای مکه که داسې حالات ته ځي نو دا خو بیا جنګ دی، بیا خو هېڅ دغه ونه شوه. نه نو موږ بیا ناستې څه دپاره کوو ټکر صاحب لکه په دوحه کې او په ترکي کې کینو ناستې کوو چې جنګ دی او هغه طرف هم دغه جواب ځي دې طرف هم دغه جواب ځي نو بیا خو د ناستې څه فایده نشته. اگزیکټلی دا شرایط پکې بیا مخې ته دا راځي چې لکه دا هم ځینې ذرایع وایي چې اوس طالبان رژیم دا وایي چې تاسو پکې امریکا هم راښکیل کوي. اوس د دې څه مطلب شو؟ ویل کېږي دا چې امریکا دې پکې ګرنټر شي. بالکل. نو اب یا کېږي یا نه. بل دا چې دوحه مذاکرات د امریکې سره د دوی شوي وو 4-5 کاله مخکې او دوی په کوم نکات راضي شوي دي نو آیا په هغې عمل کېږي؟ لکه په هغې کې د ټول نه مهمه نکته دا ده چې د افغانستان خوره به د پاکستان خلاف بلکې د ټولې نړۍ د یو هیواد خلاف هم نه استعمالیږي. دا ځکه چې دلته د نړۍ ډېر زیات تنظیمونه راغلي وو، کلدم تنظیمونه، ترهګر تنظیمونه، نو هغوی به لکه مطلب چې کاروایی کولې لکه د 9/11 پیښه او داسې که نه. نو ګورئ اوس حالات ډېر زیات سنجیده دي او چې کوم پر امید خلکو، تجزیه کارو، پوهانو او شنونکي دي نو هغوی خفه دي چې دغه د کوم څیزه امید کېده د امن دپاره چې دواړه ملکونه به نو هغه اوس ښکاري نه. خو یو امید دا شته دی او هغه دا دی چې سعودي، قطر، ایران او چین دا داسې ملکونه دي چې دوی غواړي چې هر څنګه حالات وي خو چې پاکستان او افغانستان یوه خوله شي، په څه نکاتو رضا شي او جنګ ونه شي او د دوی حالات نورمل شي. ځکه چې په دې سیمه کې پلیئرز ډېر دي، لوی پلیئرز دي. د روس خپل مطلب چې سټیکس دي خو د ټولو نه مهم هغه د امریکې دي او امریکې ته دا سوټ کوي چې بدامني وي نو د هغې پکې کار وځي. چین ته دا سوټ کوي چې امن وي لکه د هغوی انویسټمنټ دی نو هغه وایي چې موږ د انویسټمنټ د پاکستان په لار او د افغانستان په لار او داسې سنټرل ایشیا ته ورسوو. نو دغه ملکونه لګیا دي نو دغه یو امید شته دی چې انشاءالله څه ناڅه خو روځي ځکه چې مطلب 2-3 ورځې دوی ناستې وکړو، خدای دې وکړي چې 4 ورځې نور وکړي خو چې امن ته خبره لاړه شي چې داسې نه وي چې لکه دا مذاکرات بې نتیجې ختم شي. نو چې بې نتیجې ختم شي نو چې کم ګارنټرز دي، کم نگرانان دي، هغوی به هم دل برداشته شي چې زمونږ مني نه نو بیا ولې ورسره مونږ کینو نو کیسه ډېره وران طرف ته روانه ده شاجي. ټکر صاحب الله دې وکړي چې 10 ورځې 12 ورځې دې کینې خو چې دا خبره جنګ ته لاړه نه شي. مونږ او کته دې نه مخکې هم د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم ډزبندي وه لګیا وه، ډزبندي هم بند کا 48 غنټې ټایم ورکړه. الله دې وکړي چې همدغسې دا ټایم برقرار وي. نقصان یې چاته دی؟ جنګ کېږي، نقصان یې چاته دی؟ په دې مې لږ واضحه پوهېږئ. بالکل. تاسو چې پوښتنه وکړه که نه د ټولو نه مهمه پوښتنه همدا ده او لکه څنګه چې لکه یو درد تاسو اظهار وکړو نو سړی پوهېږي چې نقصان به یې چاته وي. ګورئ یو خو دواړو ریاستونو ته نیغ په نیغه نقصان دی، د دوی باور ته نقصان دی، د دوی تعلقاتو ته نقصان دی. بل دا نقصان دی چې ځینې ملکونه به د دې نه فایده اخلي، افغانستان به استعمالي یا دغلته چې کومې ډلې دي مطلب چې د هغوی ملاتړ به کوي چې بس
کنه وکړي کاروایي وکړي هغوی به استعمالي پیسې به لګوي. بله دا چې دې سیمه کې چین لګیا د ډېر لوی انویسټمنټ کوي، هغې ته به نقصان کېږي، خو د ټول نه لوی نقصان هغه د عام ولس دی، د پولیا خوا دې خوا. نو جنګ خو خپل پردی نه پیژني، تور سپین وړوکی لوی زنانه نارینه، نو دا به پکې ډېر لوی نقصان وي، امن ته نقصان دی. ډېره مننه ټکر صاحب، ډېره ګټوره خبرې مو کوي. یقینا د ټکر صاحب دغه یوه خبره چې ګولۍ دا نه ګوري چې دا د پاکستان اړخ دی یا د افغانستان اړخ دی یا دا ماشوم دی لوی دی بوډی دی یا بوډا دی چې سم دی، ګولۍ څه نه پیژني. ګولۍ مخې ته چې څوک هم راځي نو هغه ضایع کېږي. او موږ له نه دي پکار چې موږ دغه جنګ مخکې یو سو ناستې د پکې وکړي یو 15-14 ورځې د نور هم والي مزید خو دغه چې کومې د افغانستان د اړخه کم مطالبات دي یا د پاکستان اړخ نه کم مطالبات دي په دې عمل درآمد وشي او درمنځه دې روغ وشي. دا زموږ نن پروګرام د ربل پروګرام پورې مالو زما ټیم د راکې اجازه دلوي الله پامان.